دا باز د غره په سر باندې ځاله کوي. باز د غره په سر ځاله کوي. نو باز هلته ځاله کړې وله، بیا یې د بازې هګۍ پکې کړې وې 4 دانې. یو ورځ باد راغی. باد راغی او د باد دا ځاله د باز والوزوله. چې والوزوله دا هګۍ غره نه راکولې سولې. نو یوه دانه راکولېدله رغړېدله. کاته د غره په بیخ کې د چرګو یوه ډله وه. جالب. او د چرګو یوه ډله وه. بیا د چرګو په دې ډله کې داسې چل وسو چې د هګۍ هغه راواخیستله، څه ورته وایي، چرګو راواخیستله او د ځان سره یې کېښودله. مشرې چرګې ورته ویلې چې دا بلې چرګې ته ویلې چې دا کومه چرګه کوړه کوله چې ته داسې چل وکړه چې دغه هګۍ نورې هګۍ خو د ځان لاندې کړي، دا هم د ځان لاندې کړه، ستې به یې وشاربې لنډې دا چې څوک به پیدا سي، بچی به پیدا سي تېرته ویده سي. نو په دې باندې ډېر وخت ووتو چې هغه نورې هګۍ هم بچي ترې راووتل. د باز هګۍ چې وله د دې نه بچی راووت. لنډې دا چې چرګې د دې ټولو پالنه یې کوله. نو دا بچي ټول غټ سول. د چرګې بچي هغه چرګوړي هم غټ سول، چوچان هم غټ سول، او د باز بچی هم غټ سول. خو د باز بچی د بازانو سره د چرګې بچی سره ګرځېد. جالبه ده. نو یو ورځ پاس په فضا باندې هغه ګرځېږي، بازان ګرځېږي، ډېر بازان داسې الوت کوي. نو چې باز بچي ور وکتل نو د ځان سره یوه خبره وکړله. اول د ځان سره ویلې چې ما هم الوت کړی وای. نو بیا د خبر وکړله، بیا د خبر چرګو بچیو ته وکړه، د خپلو ورونو ته وکړه چې که زم الوت وای د باز د بچیو د بازانو خو د زم الوت مې کړی وای، ورسره مې همراهي کړې، هم به یې کړی و، ډېر مې سات تېر سوی و. نو هغه ورته ویلې د چرګو بچیو ورپورې وخندل، داسې ریشخند یې پسې ووهه چې وایي د چرګې بچي ته ګوره او الوت ته ګوره. محمدي سي محترمه یو خبرې ته تا فکر وي، کوم انسانان چې د لوړ استعداد خلک وي او د لوړ همت څښتنان وي، دوی د خپل لوړ همت په مقتضا باندې کار ونه کړي، هغه انسانان زر مړه کېږي. دا یاد ساته، دا یو علمي او فلسفي خبره ده. نو هغه ورته ویلې څه ورته وایي، د بله ورځ ته بیا خو هغوی ورپسې وخندل، دې کې د احساس مړ کړ. هغه احساس چې د کې را لوړ سوی هغه یې پرې نه کړ، خپل زاویې نه ورته ویلې، او له هغوی د خپل زاویې نه ورته ویلې، اما د له خپلې زاویې نه ورته ویلې، خو د هغوی د ماحول نه دی متاثر کېده نه یې پرېښوده چې دی الوت وکړي. سبا سوله، بل سبا سوله، بله ورځ ته 3-4 ورځ راغله، بیا یې ویلې چې الوت مې کړی، بازان الوت. خو دی د چا نه متاثر، د چرګو د بچیو الوت یې ونه کړ. څو ورځې بعد د باز بچی مړ شو. کاش کې د باز بچی الوت کړ، کاش کې د باز بچی د چا نه وی متاثر سوی، د چرګو بچی نه وی متاثر سوی.